بسم الله الرحمن الرحيم. باب من اجاب الفتيا باشاره اليد والراس. دا باب د هغه چا په باره کې چې کوم د فتوی جواب ورکړي، یعنی د سوال جواب ورکړي به اشاره الید، د لاس په اشاره سره، والراس او د سر په اشاره سره. نو د دې باب تقریبا شاتنی سره مناسبت ده چې د سوال جواب بهر حال ضروری ده. شرعي مسلې جواب ورکول پکار دي، کاغه هر طریقه باندې کې په سوالې کې ناشته ولاړې بارې دنه او دا د چې په اشاره باندې ورکه یا د څه پوهه کې په هر طریقه. خو مقصد دا دی چې سوال جواب ورکړي، یا بل خودل ته شرط دا دی کنه چې هغه اشاره ضروری ده چې کوم اشاره باندې سړی پوهیږي. اوس دا نه ده چې ته یو اشاره وکي او هغه بل اشاره وګڼي. سوال د جواب په مقصد باندې هغه پوهه نشي، دا ضروری ده. صحیح ده چې هغه شی اشاره کور کې نو د اشاره الاشاره المفهمه چې پاغي باندې سړی پوهه شي چې د جواب مطلب دا د څه جواب راغی. مثال کے طور پر اوس یو سړی وای کنه چې مانځه ټیم شوی کنه د اذان شوی کنه د شوی، نو که اذان شوی نو زه به ته سره د سکته بر خوځم کنه چې یاو شوی دی. اوس اذان شوی دی او زه ته دا ویل غواړم چې او شوی دی، لیکن سر وته د سي خيو ګس طرف ته خوځم، دغه جواب الټا شو. بهرحال د سي جواب ورکول په اشاره سره چې هغه باندې غوښوي شي، نو دا جایز دی چې یو سړی اشارتن جواب ورکړي، دا ضروری ده. او داغي وجه څه ده؟ وجه دا ده چې کله یو سړی ته د شرعي مسلې پته ای، نو مسله دا چې ته دا غنه سوال وکینو هر ټیم کې هغه د سم مسله بل مسلې یا هغه خلینه جواب نشي ورکولای، د څه مسلم کې د شنو هغه په اشاره جواب ورکړي. او یا دا چې بعضی مثال خلک د شي چې هغه ګونګای غنه هغه غړیدل نشي، نو هغه کس به اوریم زینه، نو به هغه ته په خله باندې جواب ورکړي، نو هغه پیدا نه کوي. نو هغه کس ته چې جواب ورکړي نو هغه په اشاره باندې ورکړي. یا دا چې کوم مسله هغه ته پته یي چې کوم ګونګا دي، ته دا غنه ته پوښتنه کوي، نو هغه ګونګا به ته جواب په اشاره کې ورکړي. نو دا یو مسله ده. نو مثال کے طور پر سے ګونګا د داغم معاملات د ژوندۍ ده، هغه که مثال نکاح او طلاق د مسائل راشي، چې هغه ته نکاح مسله کې نو هغه به قبول وای، نو په څه طریقه به وای؟ اشاره باندې به وای کنه. یا د شانت طلاق یا بل څه کوم مسله هغه په اشاره باندې ذکر کوي. نو اشاره د اشاره چې سړی په پوه شي، دام د خلی باندې ویلو قائم مقام دی چې یو سړی په خلی باندې هغه جواب ورکړي، نو بل سړی دی چې هغه په اشاره باندې ورکړي لیکن خبره باندې سړی پوهیږي، نو دوه صحیح دي. دې کې څه مسله نشته. نو دې باب کوم دغه بیانېږي. نو حدیث دا دی، او به قال حدیث هم دغه پاسنه حدیث دی چې کوم پاس در شو. پاس حدیث کې موږ دا ویلو چې هغه صحابه او نبی رسول الله نه د حج مناسک ته پوسو کو، نبی رسول الله ورته لاس اشاره باندې ویل چې بس صحیح ده وشو، څه مسله نشته دی. صحیح ده. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن كلمه طالب بن عباس. دا روایت دی عبد الله بن عباس نه، پاسنه روایت دی چاولو عبد الله عمرو بن العاص نه، او دا ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت دا چې ان النبي صلی الله علیه وسلم سئل في حجته، نبی رسول الله سوال وشو د حج په موقع کې، فقال نبی هغه ویل چې ذبحت قبل ان ارمي، یا رسول الله علاله د رمي نه مخکې وخت وکړله. قال فاومع بيده، نبی رسول الله ورته اومع اشاره وکړله بيده په خپل لاس باندې، یعنی د لاس په اشاره باندې ورته ویلې. قال چې ولا حرج، دا ورته ویل چې وېسه مسله نشته. وقال بيبل كسويل حلقت قبل ان نذبح، يا ده امدو يلي يا رسول الله ما حلق وكو حلق سرمي وخر ولد قبل ان نذبح الذبح مخك فاوما بيده ولا حرج. نبي رسول الله تدلاس کو اشاره باندې ویل چې لا حرج، اس مسله نشته دی، جایز دی. یو حدیث خدا شو. خبل حدیث دی. وبه قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال اخبرنا حنزله عن سالم قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حضرت ابو هريره رضی الله عنه نبی رسول الله نے روایت کی، قال نبی رسول الله فرمای يقبض العلم، علم با راټول کړي شي، یعنی اوچت کړي شي کنه، ختم بشي قیامت ته نږدې. ويظهر الجهل، او جهالت به ظاهر شي، علم چې ختم شي نو جهالت به ظاهر شي. والفتن، د دې عطف په جهل باندې ده، څنګه چې جهالت ظاهر شي د څه فتنې ظاهر شي راخاره بشي. ويكثر الحرج، او نبی رسول الله ویل چې حرج به ډیر شي، چې به ډیر شي حرج،
نو قیل یا رسول الله چا ورته ویل چې یا رسول الله ومل حرج دا حرج چی شه دی ته چې کنه حرج ډیر شدت شه دی فقال هكذا بيده نبی رسول الله ته په خپل لاس باندې د اشاره وکړه فحرفها او د خپل لاس یو غاړه تراوړو او دای کانه یرید القتل لکه چې نبی رسول الله د قتل بارکه اراده وکړه یعنی مطلب د اشاره او دا چلیو کو چې د اشاره په لاس باندې لکه دا قتل لپاره سره څنګه اشاره کوي دا لاس د سیونی څخه نه د سیټ ته خي طرف ته راولي نو دې مطلب نه دی چې ګوره مراد قتل دی صحابي ول یا رسول الله هر چی شي نو ویل چې قتل مطلب دا دی چې قیامت ته نږدې به قتل او قتال او مرګونه دا ډیر شي نو دلته اشاره را لکنه نبی رسول الله د مسلې جواب په اشاره کې ورکو صحیح ده وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمه دا روایت ده حضرت فاطمه نه فاطمه الصحابيه نه د تابعیه ده دا روایت کوي فاطمه روایت دا کوي چې عن اسماء روایت د حضرت اسماء نه کوي حضرت اسماء بنت ابي بکر رضی الله عنهما دا د حضرت عائشه خور ده عائشه رضی الله عنها ابو بکر رضی الله عنها چې کوم رضی الله تعالی عنہ چې کوم نونه دي کنه حضرت عائشه لور ده او حضرت اسماء لور ده البته د دې مین دي بدلی وي لکه حضرت عائشه مور چې واغه بیل و او حضرت اسماء مور بیل و نو لیکن دوانه د حضرت ابو بکر نونه دي نو دا دوانه خويندې شو کنه نسکه خويندې نو دا حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها روایت کوي دا فرمای قالت فرمای اتیت عائشه زي ورته عالمه حضرت عائشه خواته وهي تصلي او غرمي ټیم سخت ګرمي و نو هغه منځ کولو او منځ چې کولو فقلت نو ما ورته ویل چې ما شأن الناس چې د خلکو څه حالت ده اصل کې مسله دا شی و چې هغه وخت کې د سترګې چې د تندر نیولې و او د دې سترګې چې تندر ونیسي بیا منځ بکې کنه چې دا او وګدوګد منځ بکې چې الله تعالی نه سوال وکي دا مسله حل شي دا صحیح شي نو وګد منځ او بیا کلاو میدان کې به کې خلک برا جمع کې خپل دغه ترتیب باندې به منځ کې نو خلک ټول را جمع نو پدې کې دا خزي چې وي دیم تلی دیم منځونه کول نو شاته حضرت عائشه ولاړو نو عائشه رضی الله تعالی عنها نه تاسو کو چې دا خلک ولی راټول شوی دي دا منځ د کم وخت دی د منځ مثال کې تور پر اوس نه لس بجې جمع ولاړی دا خو سټیم نه دی کنه په دې ټیم کې سړی منځ کې نو سړی ظاهر خبره حیران شي چې دا ټیم منځ نه دی خلک ولی راټول دي نو حضرت عائشه ویل چې فقلت ما شأن الناس حضرت اسماء ته پوښ کوي چې ما شأن الناس د خلق سهالت د خلق ولی راجم دي فاشارت الى السماء نو هغه په منځ کې اشاره وکړه اسمان طرف ته سړی اشاره وکړي کنه په لاس باندې اسمان ته اشاره وکړي سر د سیوچت کې اسمان ته مطلب دا د جګوره اسمان کې معاملات خراب دي اسمان کې لکسترګه تندر نیولې ده مسله ده نو فاذا الناس قيام نو زکه دا خلق را ولاړ دي دا خلق د دې د وجه ولاړ دي فقالت سبحان الله نو حضرت عائشه په منځ کې ویل سبحان الله او دا ګور په منځ کې چې وسړی سبحان الله الحمدلله دا وای نو دې سمز نه ماتيږي صحیح ده نو زکه حضرت عائشه سبحان الله په منځ کې ویل قلت آیه حضرت اسماء فرمایي ما ته پوښتنه کو چې اسمان ته د اشاره وکړه مطلب څه دی آیه عربی کې وای نشانی ته چې د الله د طرف نه نشانی ظاهره شوې ده فاشارت براسها اي نعم نو هغه په سر باندې اشاره وکړه چې او اوس ګوره نبی رسول الله سلام چې کله د منځ وکړو او جمع وشول نو جمع لرسته خطبه ورکړه نو هغه خطبه کې نبی رسول الله ډېر خبر وکړه یو خبره تام وکړه چې د سترګې او سپومې دا د الله تعالی د نخونه یو نخه ده او د دې په وجه الله خلق ایري او دا خپل طاقت ورته خو دي چې ګوره الله دومره غټه سترګه دا غینه چې کوم دی رڼا اخیستل شي نو دنه معلومی کی چې قیامت هم الله راوستي شي نو دا د الله نشانی ده کنه ده نو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها اشاره اسمان ته وکړه نو هغه ویل چې اسمان ته ولې ګوري س نشانی ظاهره شوی نو هغه ته په سر باندې اشاره وکړه او معلومه ده چې یو سړی په مانځ کې په لاس باندې اشاره کوي یا په سر باندې اشاره کوي دا جایز دي لکه مخکې په حدیث راشي حضرت عائشہ ده مانځ دوران کې چا لکه خوراک څه شی راوړو چې دا چیرته کېدل نو هغه ته په لاس اشاره وکړه چې دلته کېده نو دا ځینې شی په ګوته خودل په مانځ کې جایز دي لکه مثال کې تور پر ته چاته وي چې 100 رکعاته کې او هغه ته په اشاره کې په مانځ کې د څه دوه ګوته ونیسي
معلومه ده شو چې دوه نو د جواب ورکول منځ کې جایز دي. حضرت عائشہ سر خو زول چې او نعم فقمت نو حضرت اسماء فرمایي چې ټول موږ کې نظم ودرېدلم په منځ باندې، لیکن ګرمي ډېره زیاته وه او دومره ګرمي و چې حتی علانی په ما باندې غالب شوله الغشي غشي وای بیهوشی ته، مطلب ګرمي دومره ډېره و چې زه بس بیهوش کېدل والم. فجعلت اصب على راسي الماء نو زه شروع شم په خپل سر باندې مې وباړول شروع کړل، لګي وب مې په سر اړول چې لګ سر مې یخ شي دا ګرمي کم شي. فاذا فحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم خیر منذ وشو منذ نبات نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله تعریف وکړو واثنى عليه او د الله ثنا بیان کړه. الله د حمد او ثنا او تعریف دا یو شی دی کنه، لګ فرق پکې دی، عبارت الله تعریف مراد ده. ثم قال او بیا نبی رسول الله خطبه ورکړه یعنی بیان وکړو او دا یو فرمایل چې ما من شیء یو شم د سند چې لم اكن اریته چې هغه ماته نه را کار کړی شوی الا رايته في مقامي هذا مگر دا چې نن ما په دې ځای کې هغه ولیدل. مطلب دا چې د څه شي نه چې هغه ماته الله مخکې نو خودلی نن ما په مانځ کې هغه ولیدل او چې شی ولیدل حتى الجنه والنار تر دې چې ما جنت او جهنم ولیدل. یعنی په دې دوران کې چې نبی رسول الله مونږ پړاول صحابه فرمایي چې موږ نبی رسول الله ولیدل کله به مخ کتلو کله به شاته راتلو. نو موږ نبی رسول الله درسته ویل چې یا رسول الله مانځ کې ته مخ کې رسته ولیدل. نبی رسول الله ما ته الله جنت او جهنم خو اولی راته جنت خو دا غي دا ونه او د خسته میوه د چې ولیدل نو زه سه ورمخ کې شوم شراوی نسم او بیرست الله جهنم راو خو نو زه تراشات شوم. دا د نبی صلی الله علیه وسلم یو معجزه ده چې الله تعالی هغه ته په دنیا کې د دې ځای نه ډایرکټ جنت او جهنم ورخوري، حالانکه جنت چې ده دا غو اسمان نه بره ده او جهنم کته بزمکه کې ده او دومره اوچت زینا نبی صلی الله علیه وسلم هم دلته نه ولیدل ځکه الله غفر دی اوچت کړي او دا الله ته خسګران نه ده کنه چې لری زینا هغه ویني. لکه مثال د قبر کې عذاب کیږي دا زناوران نه انسانان نه نه او دا شاته د سه آلات نن سبا ایجاد شوی دي چې تک تور تیار کې دوربین کې تاغه سړی بالکل نږدې لیدل شي او خورنا کې لیدل شي، حالانکه حالت به تیرې ته برنا کوي او لری سړی به درته نږدې کوي. نو دا طریقه ده چې الله ته سګران نه د نبی رسول الله دلته جنت او جهنم ولیدل. بهرحال فاوحى الي یا فاوحي الي نو زما طرف ته به وحي وشوله منځ ختم شو الله ما ته وحي وکړه او وحي کې راته دا ویل چې انکم تفتنون فی قبورکم چې عن قریب تاسو به په فتنه کې واچول شي فی قبورکم تاسو په قبرونو کې. یا اسانه ترجمه دا چې تاسو چې کله قبر تلار شي تاسو به ډېر آزمائش کې راځي، تاسو به امتحان کیږي او امتحان به دسه فتنه به دسه امتحان به مثلا مثل ټکي هغه څه ذکر مثل فتنه المسيح الدجال مخکې ټکي راځي کنه فتنه المسيح الدجال یا دا مثل ټکي تلری کا نو ګورا انکم تفتنون فی قبورکم تاسو به په فتنه کې واچول شي فی قبورکم په خپل قبرونو کې یا دا ټکي ویلي او مثل لری کا او قریب یا قریب ټکي ویلي قبورکم یا قریب چې نږدې د تاسو بس تاسو به لکه آزمائش کې راشي فتنه کې براشي. نو دا قبور ټکي دي او که قریب ټکي دي. لا ادري اي ذلك قالت اسماء ورته دې حدیث راوي څوک ده حضرت فاطمه وکنه دبر وګوره راوینو کې حضرت فاطمه ټول حدیث روایت کوي، حضرت اسماء واقع نقل کوي. نو حضرت فاطمه وایي چې دا قبورکم ټکي دي او که قریب لفظ ویلي لا ادري زنیم خبر چې اي ذالک قالت اسماء په دې کې حضرت اسماء کم لفظ بیان کو قریب ټکي دي که قبور ټکي دي بهرحال ته ماته پته نشته دي، لیکن بهرحال که اریوي نو نبی رسول الله فرمایي چې قبر کې به تاسو نه د یو آزمائش په تاسو باندې راشي، یو امتحان به در باندې راشي او هغه امتحان به د سې لکه من مثل فتنه المسيح الدجال لکه څنګه چې مسیح الدجال فتنه ده. مسیح الدجال دجال ته ویل کیږي دجال ته مسیح هم وایي، لکه څنګه چې عیسی علی السلام ته مسیح ویل کیږي دغه شانته دجال ته مسیح ویل کیږي. مسیح الدجال او مسیح ابن مریم د دوه کې فرق پوه شو کنه. دجال فتنه چې څنګه خطرناک ده د سی په قبر کې تاسو باندې یو آزمائش راشي او هغه آزمائش کوم یو امتحان دی. ګوره هغه امتحان دا دی یقالو
چې دا به ته ویل چې ما علمک بهذا الرجل چې تا ته څه علم دې د دې سړي په باره کې. اصل کې قبر کې ګوره درې سوال دي. یو سوال دا دی د رب په باره کې، او دویم به د اسلام په باره کې، مذهب په باره کې، او دریم سوال به د چا په باره کې؟ نبی رسول الله په باره کې کنه. نو نبی رسول الله سلام په باره کې به ډایرکټ د سوال نه کیږي چې ته ستا نبی څوک دی. دا سوال بني سوال به دای چې نبی رسول الله سلام یا داغه تصویر یا د کوم مثل مشابهت هغه به هغه قبر والته فرشتي وروخی. مثال وګڼه چې یو تصویر به ته وروخی د نبی رسول الله، او هغه تصویر ته چې دا کس وګوري نو فرشتي به ته پوښتنه کوي چې ما علمک بهذا الرجل چې د دې سړي په باره کې تا ته څه علم دی، ته دا پیژنې نه پیژنې، دا څوک دی؟ نبی رسول الله فرمایي چې دا سوال وشنو فاما المؤمن او الموقن، مؤمن یا موقن، موقن وی یقین کول ولته. نو اوس کم یو ټکی ویل دی لا ادري ايهما قالت اسماء، ما ته پته نشته چې دې دوه کې کم ټکی ویل، مؤمن لفظ ویل کو موقن یقین کول ولا. وی هغه کس فیقول اغب وی هو محمد رسول الله، چې دا خو محمد صلی الله علیه وسلم دی، د الله رسول دی. جاءنا بالبينات والهدى، دا زمون خو تراغله دی بالبينات معجزات سره، والهدى او هدایت سره، یعنی د هدایت او معجزات راوړو. فعجبناه او موږ داغه جواب ورکړو. جواب یعنی موږ داغه خبره اومنله، داغه نبوت هم قبول کړو. واتبعناه او موږ داغه اتباع وکړله. واتبعناه هو محمد، هغه څوک دی؟ دا محمد صلی الله علیه وسلم دی. ثلاثا دا بوته درې پیر وای. فیقال نو چې دا جواب صحیح ورکی، فیقال بیا به ته ویل شي، فرشتي به ته وای چې نم صالحا، نم معنا دا ودشه، صالحا یعنی صحیح سلامت خیر وعافیت سره ودشه، یعنی اوس به تاسو ټینشن نه. قد علمنا انك كنت لموقنا به، یقینا مونږ ته پته و چې ته په دې باندې یقین ساتلو والي، ته یقین دی. و اما المنافق او المرتاب، مخکې به وای چې منافق چې دی، منافق لفظ استعمال کړي کوم مرتاب، مرتاب مو شک کول والا، څنګه چې شاته تیر شو یقین کول والا، دا د شک کول والا. لا ادري اي ذلك قالت اسماء، نو ما ته پته نشته چې حضرت اسماء دې کوم لفظ ویل دي، منافق ته کوم مرتاب ویل. خو بهر حال فيقول هغه منافق به ورته وای لا ادري، چې دنه ته پوښتنه شي چې دا څوک دی، نو دی به وای لا ادري، ما ته خو پته نشته. سمعت الناس، ما به خلقنا اوردل يقولون شيئا، چې هغه به سویل، فقلته نزم اغویم. مطلب دا دی چې خلق چې د په باره کې سوی به زم اغویم، نو خلق خو ته نبی وای، نو دی به ته اوس نبی وای. نو مقصد دا دی چې ګوره دنیا کې نبی ویل اصل ګونه، اوس قبر کې ته وای بهشک اوس پیدا نه کوي. دا یو ازمایش او قبر کې یو سوال کیږي چې الله تعالی باغنه سوال کوي، د فرشتي به دا غنه نبی رسول الله په باره کې تاسو کوي، او دا به یو فتنه ازمایش ته وای کنه، یو امتحان ته. نو دا یو امتحان دی چې سړي ته نبی رسول الله په باره کې هلته معلومات وشي.